د هغې نه بعد ورور سوال کړی دی، ډېر ښکلی سوال یې کړی دی او داسې قسم سوالونو سره روزانه مونږ څو ځل مخامخ کیږو، خو ډېر کرت زموږ ذهن هغه ته نه متوجه کېږي. نو د بعضې سوالونو نه د انسان د پوهې اندازه لګولی شي، لکه اوس داسې قسم سوالونه. نو دې کې د دې په پته لګي چې زموږ دا ورور د دې مسلو ډېر اهتمام کوي او د دین غم او قدر ورسره دی او پوهه دی په دې مسلو. سوال یې دا کړی دی چې کله د ماښام یا سبا اذکار دا د سړی د لمونځ نه وروسته وایي، نو دا به څو ځل وایي. لکه اوس دا مونږ ته پته ده چې دا معوذات چې کوم 3 صورتونه دي هغې ته معوذات وایي، دا د هر لمونځ نه وروسته یو کرت، او سبا یا د ماښام اذکارو کې دا 3 کرت ویلی کېږي. نو کله چې دغه د سهار اذکار مثلا دا د لمونځ نه وروسته سړی وایي، نو په دې حالت کې به دا څو ځل وایي، یعنې دا به 4 ځل وایي، 3 ځل به د سهار اذکارو د وجې نه وایي او 1 ځل به د وجې د سهار د لمونځ نه وایي. او که دغه شانته په ماښام کې چې کله یا د مازدیګر لمونځ نه وروسته دا وایي یا د ماښام د لمونځ نه وروسته وایي، نو دا به 4 ځل به دا معوذات وایي، 3 ځل د وجې د ماښام نه او 1 ځل د وجې د لمونځ نه. نو دې ته مسله د تداخل وایي او دا مشهوره مسله ده د فقهاو په وړاندې. او دغه مسله سیوطي رحمه الله په خپل کتاب الاشباه والنظائر کې هم راوړې ده او په هغې باندې بحث کړی دی، او نورو علماو هم په دې مسله باندې بحث کړی دی. او داسې قسم ډېر مسایل د عبادت چې آیا بعض عبادتونه دا په بعضو کې داخلیږي او که نه داخلیږي، نو دغه یو جدا مبحث دی او جدا مسله ده. بعضې عبادتونه داسې مستقل عبادتونه چې هغه یو په بل کې نه داخلیږي، یعنی یو د بل نه جایز کېږي، او بعضې داسې چې هغه یو په بل کې داخلیږي، لکه فقها وایي که نه بعضې ځایونو کې چې هذه تکفي عن هذه او هذه تکفي عن هذه، دا عبادت د دې نه کافي کېږي او دا د دې نه کافي کېږي. او بعضې داسې چې هغې کې وایي چې دا په دې کې نه داخلیږي، دا عبادت مستقل دی. نو دا مسله چې دا اذکار د دغه اذکارو نه کافي کېږي او که نه، نو دې ته تداخل الاذکار وایي او دا تداخل العبادات دې ته وایي. په دې مسله کې بعض علما هغې دا وایي چې په دې کې تداخل شته، او بعض علما دا وایي چې تداخل پکې هم کولی شي، او که چېرته فصل پکې وکړي او ځان له د سبا اذکار ځان له ووایي او د لمونځ اذکار ځان له ووایي، نو دا بهتره او غوره خبره ده. او دغه کسانو نه چې هغې دا وایي چې دا اذکار د سبا اذکار دا د لمونځ د اذکارو نه کافي کېږي او دا د یو بل نه کافي کېږي، نو په هغې کې یو شیخ عبدالرحمن بن ناصر البراک رحمه الله دی، او داسې نور علما چې هغې وایي چې دا تداخل الاذکار په دې کې شته او دا کافي کېږي د هغې نه. او تداخل الاذکار د دې معنی دا ده چې د لمونځ اذکار چې هغه معوذات په هغې کې یو ځل ویل دي او دغه داخلیږي او په اذکارو د سبا کې، او په سبا کې اذکار معوذات هر یو 3 ځل ویل دي. نو چې کله تا 3 ځل معوذات دغه 3 صورتونه وویلي د سهار نه یا د ماښام لمونځ نه وروسته، نو دغه د ماښام د لمونځ د یو ځل معوذات ویل دا په دې 3 ځل کې داخلیږي. نو په دې مسله کې علما وایي چې 3 ځل تا د سهار لمونځ نه وروسته او 3 ځل د ماښام لمونځ نه وروسته 3 ځل دغه معوذات ته ویلي، نو دغه د لمونځ اذکار او د لمونځ معوذات دا په دې کې خپله داخلیږي. او د دې داسې ډېر مثالونه شته دی په نورو عباداتو کې هم دا تداخل راځي، لکه داخلیدل د تکبیر د رکوع په تکبیر د احرام کې. کله چې ته راشي امام رکوع کوي، نو په دغه وخت کې تکبیر د رکوع دا داخلیږي په تکبیر د احرام کې. او دغه شانته تحیة المسجد چې کله ته راشي سبا په وخت کې او د سهار په وخت کې او ته په سنت د سهار په سنتو باندې ودرېږي، نو په دغه وخت کې دغه تحیة المسجد دا داخلیږي د سهار په سنتو کې، او د سهار سنت دا کافي کېږي د تحیة المسجد نه. او دغه شانته واخله سنت الوضو والا، لکه سنت د وضو چې کله سړی اودس وکړي نو 2 رکعات وروسته سنت کوي، نو ته رالي او مسجد ته او تا تحیة المسجد وکړه
نو دغه سنت د اوداسه دا داخل شو په تحیة المسجد کې. او دغه شانته غسل د جمعې په ورځ باندې غسل کول دا په غسل جنابت کې داخل شو. او که جدا یې وکړي نو دا بهتره او غوره دي، او که یو ځای وکړي نو یو د بل نه کافي کېږي، او دې ته تداخل العبادات او دې ته تداخل الاذکار وایي. هذا والله اعلم.